بسم الله الرحمن الرحيم. درود شريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا دولسم نمبر حدیث شریف دے 1712 نمبر او باب بدل شو. باب دے باب تغلیظ الیمین الکاذبۃ عمدا. فقصد سرا قصدن د دروغ قسم خوړل سختۍ سره منع دي زموږ دین او شریعت کې. په دروغ قسم خوړل سختۍ سره منع دي زموږ په شریعت کې. والله سوا دولسم نمبر حدیث مبارک دے 1712 عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. زمون سردار سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دا حدیث روایت دے. اللہ پاک دے راضی شي، اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضي کی، اللہ پاک دے زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترین بدلی ورکی. ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائلے دے، من حلف علی مال امرئ مسلم، چا چې د مسلمان په مال باندې قسم خوړو بغیر حقه په ناحقه، د مسلمان په مال باندې په ناحقه قسم خوړو. د مسلمان په مال باندې مطلب دا چې د هغه نه دا مال ترلاسه کی په قسم سره، قسم کوم لقی الله، دا سړی به په داسې حال کې د الله سره مخ کیږي وهو علیه غضبان، چې هغه به ورته په غضب، الله پاک به ورته په غضب په غصه. الله دې موږ د خپل قهر او غضب نه وساتي. په څه به غصه کیږي ورته؟ په قهر به ورته چې د مسلمان مال په ناحقه اخیستو دپاره قسم کړي. قال بیا فرمایل، راوی فرمائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ثم قرأ علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته یو تلاوت فرمایلو، د یو آیت کریمه تلاوت فرمایلو. مصداقه من کتاب الله عز وجل، چې د دې خپل خبرې د مفهوم د تصدیق د پاره د الله کتاب پیش کولو. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا خبرو فرمایله کنه چې څوک پردې مال په ناحقه اخیستو د پاره قسم وکړي کنه، د منډیانو کې زمونږ کوم حال دی، توبه د گاډو منډیانې دي او که د جیدادونو منډیانې دي او که د سبزۍ منډي ده او که د مال منډی ده، خیال هم دی کنه، دا څه منډیانې د مالګو منډی، د ګوړې منډی، د فروټو منډی، د څاروو، د گاډو، توبه. دا ټول مونږ په ناپوهتیا کې د خدای په قهر او غضب له دعوت ورکو. کني چې یو ځل سړی پوه شي په خپل دین، د حدیث ووري، مجاز شته چې دی یو، او تاسو ته به اندازه وي چې دا زمونږ دا کاروبارونه ولې په مخ ترقی نه ځي. که دا زمونږ ملک نه دی، دا پاکستان دی کې چې دا څومره څیزونه دي، دا اوبه دي ورکي، دا پټي دي، دا نهرونه دي، دا سره دا عمده شانتې صحراګانې پرتې دي، که دا د نورو خلکو ته میلو شي که نه، هغوی به ترېنه د میاشتې میاشتې پیداوار اوچتوي. او مونږ له راشئ وګورئ، د شتو ځمکو راله جواب راکړو چې نه کوم دله ګنې، بس ګنې کوي اوس زموږ ځمکه، جوابي شوه، باغ یې پرېښو، بله ورځ به داسې کار چې مونږ کره به دومره الوچې پرتې وي چې دا ماشومانو به ورسره لوبې کولې، چې د باغونو د مالک به کوم حال او هغه خشاک شو، تېره ورځ یې وویسته، هغه دغه باندې اکسلیټر باندې وویسته، د مونږ باغ ځمکه جوابي شوه، نه در کوم میوه مړه ستاسو د خولې د میوو د خوراک. یقین وکړه دا ځمکه جوابي شو. دعا کوئ دا خپې جوابي نشي چې نور هم نه ګرځو، مړه دا کم ځای ته ځئ تاسو، دا سترګې جوابي نشي، نور کتل دنه لکه مړه دا ته پسې مرداري ګوره، دا لاسونه جوابي نشي، ډېر یاره پکار. او د مسلمان مال خو مونږ ته نن سبا توبه قسم چې په دروغ وخوړو چې دا زما دی، خوري سپیکر د 5,000 روپو نوټونه راوویست، وایي دا د چا دي؟ دا چې زمونږ کوم مشران تللي دي، یو وایي زما دي قسم کوم، بل وایي زما دي،
د جمعات استاد د 500 روپو نوټ راوېستو د جیب نه په منبر باندې، یار وایي دا مې د پیزار کې مونږ دی د چا ټول ویل زمانه لکه یو وایي که نه جمعات کې ټول وایي زما دی. دا ولې؟ دا یقینا که مونږ او تاسو ته دغه ورځ نه یادېږي چې دا 2 ټالۍ خاورې به راباندې راړئ او په دې تنګ ترش ځای د قبر کې د تیارو ځای کې به یوازې د ځمکې د پاسه خو به هر حرامیتوب وکړم، مال به مو هم د بل او دا نارې به مو هم څوک یې تپوس کوي. تپوس شته دی. الله پاک به ورته په غضب وي. الله دې مونږ د خپل غضب نه وساتي چې خدای ورته په غضب شي بس بیا خو یې بیړه غر کړه. نبی علیه الصلاة والسلام آیت تلاوت کړو ان الذین یشترون بعهد الله، بېشکه چې کوم خلک اخلي د الله په لوز او په وعده باندې و ایمانهم او په خپل قسم باندې ثمنا قلیلا، لږ قیمت لږ غونته قیمت اخلي الى آخر الآیت، د آیت آخره پورې نبی علیه الصلاة والسلام بیا تلاوت کو. دا مفهوم دا دی چې څوک دا کارونه کوي په دروغه قسم باندې د بل مال لاندې کي کنه. موږ له دا کسان راځي یو وایي زم قسم کوم او بل وایي زم قسم کوم، ودې په کلار کې نه شریعت دواړو له قسم نه ورکوي، یو به قسم کوي یو به ګواه پیش کوي، وایي نه نه والله زم قسم ته تیار یم، بل وایي استاد چې دې ګورې بیخي بې بدم قسمونه خوري. دا نه دی وشوی. نو د سره به د قیامت په ورځ باندې خدای پاک نه نرمې خبرې کوي او نه به دته د رحم په نظر ګوري. نو موږ او تاسو خو د خدای رحم ته ناست یو که نه چې خدای به په خپل رحم سره جنت ته بوځي، او په پردي مال باندې په دروغه قسم کولو سره هغه د رحم چانس مې موبایل. د مونځ خو مې هم دغه حال دی، د روژې مې دغه حال دی، د حج او د زکات او د تهجد او د الله لار کې د وخت لګولو د علم او د جهاد او د تصوف خو مې هسې هم دغسې حال دی. یو شی چې زمونږ غټه اسره ده د خدای رحم سره وبخلی کېږو که نه، د خدای په فضل به جنت ته هغه هم په دروغو قسم باندې مې هغه چانس موبایل. د رحم دروازې مې ځان باندې په خپله ټپې بند کړي او بیا خوله پورته کړم استاد جي له راشم ته وګوره استاد جي په مونږ چا څه کړي، کتاب راله ته وګورم. زه ورته ما کتاب وکتو دا 25 کاله ومې کتو، دې کې لیکلي دي چې هر کس خپل ځان سره دومره زیاتې کړی دی، په ځان یې دومره بد کړي دي چې د بل د بد ورکړي ګنجایش هم نشته، ځان یې دومره تور کړی. یو سړی ځان بیخي د ګټر په ګندګۍ کې د سر نه تر پښو پورې ګنده کړي نو که په هغه باندې څو خټه وروتپي نو هغه پته پې لګي. ځان سره زیاتې دی په دروغه قسم کول په ناجایزه. تر دې پورې دا خو د مسلمان د مال خبره شوه که نه، د مسلمان د مال د مالي معاملو کې ګورې مونږ ډېر پاتې یو. مالي معاملې نه دي. حضرت عمر رضی الله عنه له یو کیس راغلی و د هغوی عدالت ته، نو یو ګواه رالو، هغه ویل صاحبه زه د دې ملزم، د دې ملزم نه دی مونږ ورته ملزم وایو، ملزم دی اصل کې ملزم، د ده د ښه سړیتوب ګواهي ورکوم. ښه، نو حضرت عمر رضی الله عنه خو ډېر سنجیده انسان فراست والا، هغه ورته وایي وي ښه ته د دې ګواهي ورکوې چې دا ښه سړی دی ویاو، وایي ګاونډي دي دی؟ وایي نه ګاونډ خو مې ورسره نه شوی. ښه، سفر دې ورسره کړی دی؟ نه جي چېرته ورسره په سفر هم نیم تللی. ښه، څه لین دین مالي معامله به ستا او د ده ترمنځ راغلي چېرته؟ نه دا هم نه ده راغلي. ښه، یاره تا به په جومات کې په مانځه لیدلی؟ واه والله وایي جومات کې په مونځ وینم ځکه ښه سړی دی. وایي ښه ته خفه نه شې ته دی نه پېژنې، ما له داسې کس راوله چې هغه دې درېو کارونو کې یو کار د ده سره پېښ شوی، یا ګاونډ ورسره شوی یا په سفر تللی او یا ورسره مالي معامله راغلي، جومات کې دې په مانځه لیدلی دی او ته وایې ښه سړی دی. مونږ هم نن چې څوک رانه تپوس وکړي د فلاني هلک له لور ورکوم استاد جي دا څنګه دی؟ مونږ وایو والله مانځه له راځي ښه سړی دی او نور د جهان ارامي وي، د جهان هغه کیسې رانیولي یو نه بل نه کیسې راخستې، سودونه کوي، جواریانې کوي، اختۍ ورکوي، انټرنیشنل سطح باندې په ګیمونو پیسې ګټي او لګوي، یو حال یې راخستی او مونږ وایو ښه سړی دی. زمونږ مالي معاملې ډېرې بربادي دي. ګورئ کني چې دا شته مونږ سره کوم نعمتونه فی الحال په ګوتو کې موجود دي، که مونږ خپلې معاملې سمې کې قسم دی دا به زمونږ نصیب شي، یا نه نصیب کېږي. چې څومره چا سره 2 پیسې سیوا دي که نه هغه عمره بس د پوزې چې نیسي سای خېږي، دا عمره پریشانو کې دی د مالي معاملاتو د خطا کېدو د وجې خلق کړو په عذابو یا تکلیف کې مچولي دي. نبی علیہ السلام فرمایي دا خو د مسلمان حال شو، دماؤهم کدمائنا و اموالهم کاموالنا. دا د مسلمانانو ملک چې دا کوم غیر مسلم اوسېږي، زموږ پاک ملک پاکستان کې غیر مسلم شته که نه؟ سکان هم شته، بودی والي دي بازارونو کې شته، سکان دکانداران هم شته، چوړیان هم شته، دا ګټرې صفا کوي عیسیان، هندوان هم شته، تاسو به لیدلي چېرته دغه شانتې عیسیان او دا نور مذهبونو والا. نبی علیہ السلام فرمایلی چې کله د دې ملک د اسلامي ملک شهري شو که نه او دته شناختي کارډ میلاو شو،
نو اوس یا په ویزه راغلی دی د مال او د وینه داسې محترمه ده لکه څنګه د مسلمان مال او د مسلمان وینه محترمه. مونږ هغې سره څنګه چل کوو که په ګوتو راغلو؟ الله پاک به ترېنه ناراضه وي چې څوک د چا مال په ناحقه باندې وهي. الله دې حفاظت وکړي. مالي معاملو کې دې الله مونږ صحیح کړي. د جنازې د مانځه چې کوم سبق و هغې کې د وړوکي ماشوم هلک دپاره کومه دعا ویلې کېږي هغه ویلې شوې ده سره د مانو. اوس نابالغه ماشومه جینۍ مسلمانه چې وفات شوي نو اللهم اجعلها لنا فرطا، ای الله دا مسلمانه ماشومه زمونږ دپاره فرط وګرځوه. اللهم اجعلها لنا فرطا، یا الله دا ماشومه زمونږ دپاره فرط وګرځوه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.